السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملم چټول بروغ جوړي د افغانستان سره چې کوم سیریز روان دی د پاکستان په هغه کې دویم میچ وشو او دغه میچ افغانستان وګټو. نو د افغانستان څومره رونه چې دی هغه ټولو ته مبارکي. یو سایډ ته ډیر خوشاله هم یم په افغانستان باندې، خو بل سایډ ته خپه هم یم په خپل ټیم باندې چې دا دویم میچ دی چې دا یو هم وبیلو په دې سیریز کې. زه حیران پدې یم چې اخر زموږ په ټیم باندې شوي څه دي چې په پی ایس ایل کې هر یو کھلاړي ښه گیم وکړو. د 50 نه خو پکې چا به کم نه کول په هر یو میچ کې. خو اوس چې کوم دغه میچونه روان دي، کوم دغه سیریز روان دی، په دغه کې هر یو کس دوم په 4 او 5 رنز باندې او په 10 او په 15 رنز باندې هر یو کس هر یو کھلاړي آوټ کیږي. نو زه دغه ته حیران شوی یم چې کوم کسان چې په پی ایس ایل کې ډیر ښه پرفارمنس شو کړو، هغه اوس په دې سیریز کې بیخي زیرو پرفارمنس شو کوي چې د اخر د دې وجه څه ده. 130 رنز کړو پاکستان افغانستان ته په 20 اوور کې. افغانستان 133 رنز وکړل او په 7 وکټ باندې دغه میچ په خپل لوم کو دغه میچ وګټلو. او زه سکور کارډ سیټ ته ګورو چې کوم پلیر څومره رنزونه کړي دي او بالینګ پکې چا ښه کړو د پاکستان ټیم د سایډ نه او د افغانستان د ټیم د سایډ نه. نو ګورو دغه سکور کارډ، راځي دغه سکور کارډ را سره وګورئ. خو د میچ چې کوم د بایلات وجه ده د پاکستان، نو هغه را سره په کمنټ کې ضرور شیر کړئ. حجي مخامخ ته اوس د سکور کارډ ښکاري د پاکستان او افغانستان. رومبیا د پاکستان بیټینګ به وګورو. سیم ایوب 2 بال والی دي 0 رنز یې کړي، او محمد حارث 9 بال والی 15 رنز یې کړي دي. شفیقي عبدالله شفیقي 1 بال والی دی، رنز یې نه دي کړي. طیب طاهر 23 بال والی دي او 13 رنز یې پې کړي په دغه باندې. اماد وسیم په دغه کې څه نه څه گیم کړی دی او 57 بال 64 رنز یې کړي دي. اعظم خان 4 بال او 1 رنز یې کړی دی، 4 بال باندې 1 رنز کړی دی چې په پی ایس ایل کې ډېر ښکلی گیم وکړو. هغه په دې دواړو میچونو کې ډېر زیات بیکاره گیم کړی دی. 2-3 رنز یعنې په دې کې 1 رنز جوړ کړی او په بل میچ کې هم ډېر لږ رنز جوړ کړي. شاداب خان په 25 بال باندې 32 رنز کړي دي. نو دغه سره د پاکستان ټوټل چې کوم رنز راتلل، سکور راتلو، نو هغه 130 راتلو. دغه که موږ وګورو د پاکستان د افغانستان بالینګ، نو بالینګ فضل حق فاروقي کړو 4 اوور یې کړي او 19 رنز ورکړي، وکټ 2 وکټ یې اخیستې وي. عظمت الله 3 اوور کړي او 34 رنز یې ورکړي او وکټ یې نه و اخیستې. نوین الحق 4 اوور کړي 24 رنز یې ورکړي او 1 وکټ یې اخیستې وه. مجیب 2 اوور کړي 19 رنز یې ورکړي. راشد خان 4 اوور کړي 16 رنز یې ورکړي 1 وکټ یې اخیستې وه. کریم جنت 3 اوور کړي 13 رنز یې ورکړي او 1 وکټ یې په دې کې اخیستې وه. اوس که موږ د افغانستان سکور کارډ وګورو، نو که بیټینګ موږ وګورو د افغانستان، نو رحمان الله ګلباز په 49 بال باندې 44 رنز کړي دي. په 49 بال باندې 44 رنز کړي دي چې په دې کې 2 چارې دي او 1 چکه هم پکې والی ده. عثمان غني 9 بال 7 رنز یې کړي دي. ابراهیم زدران په 40 بال باندې 38 رنز کړي او نجیب الله زدران د په 12 بال باندې 23 رنز کړي دي. او محمد نبی په 9 بال باندې 14 رنز کړي دي او دا نټ آوټ پاتې شوی دی. سره سره نجیب الله زدران هم نټ آوټ پاتې شوی دی. که موږ د پاکستان د بالینګ خبره وکړو، نو نسیم شاه بالینګ کړی دی په 4 اوور کې هغه 39 رنز ورکړي دي او 1 وکټ هم نه دی اخیستی. زمان خان 3.5 اوور کړي، یعنې 4 اوور یې کړي دي او 22 رنز یې په دغه کې ورکړي او 1 وکټ یې اخیستی دی. احسان الله 3 اوور یې کړي دي 23 رنز یې ورکړي او 1 وکټ یې اخیستی ده. محمد نواز 4 اوور یې کړي دي 16 رنز یې ورکړي دي او وکټ یې نه دی اخیستی. شاداب خان 4 اوور کړي دي او 24 رنز یې ورکړي. اماد وسیم 1 اوور کړی دی او 5 رنز یې ورکړي. نو دا و د پاکستان او افغانستان سکور کارډ چې 130 رنز پاکستان کړي چې آوټ او په 20 اوور کې، او افغانستان دغه په 19.5 کې 133 رنز وکړل او په 7 وکټ باندې دغه میچ افغانستان وګټو.